بسم الله الرحمن الرحيم. هو بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق. هو چې دا نبی اسلام مبارک چې هادي دی بالاهتداء حقيق بالاهتداء فاهتداء سره حقيق سره لایق دی. دلته ګوره اهتداء مصدر دی که شری مصدر دی ظاهر اقتدا دا وردیږي پوه شوې ګوره قال ته هادین مونږ ویلو که نه هدن کې څو احتمال و لکه یو کې دا و چې دا منصوب شي مثلا یو حال بشر فاعل یا مفعول لکه نه ٹھیک شو بیا دا هو بالاهتداء حقیقون دا جمله صفت ته صرف لپاره واقع شوې د هدن دپاره صرف هدن دپاره صفت دی که نه نو که هغه هدن مونږ حال کړو څه نه د فاعل نه فاعل څوک الله تعالی و که نه بیا خو دا معنا شو هو د الله تعالی بالاهتداء حقیق په اهتداء پورې سره حقیق دی لایق دی. نو اهتداء څه معنا ده ګوره راه یافتن لار مندل نو هدایت مندل نو الله پاک خو د دې نه منزه دی الله په شان هدایت حاصلوي نه معنا سره فاسد ده او که داسې شي ګوره چې دا هدن حال کې د مفعول نه چې ارسلهو کې دا کوم ضمیر د ضمیر منصوب دی دغه نه حال شي نو بیا دا هو بالاهتداء حقیقون چې دی دا به صفت دی د هدن دپاره څه دی هدن دپاره نو بیا دا معنا شو چې هو دا نبی اسلام مبارک چې دی ګوره په اهتداء پورې سره حقیق دی په لار مندلو پورې نو ګوره بیا نو هغه معنا مسله کېږي هغه هم سوء ادب دی که ځکه اهتداء معنا څه هدایت حاصلول هدایت نو ګوره هغه مبارک هادي دی څه دی هدایت کوونکی دی نورو ته پیش بل نه خو هدایت نه حاصلېږي سره پیش نه شوي ځکه لیک حاشیې لیکل ماته وکړي دی دا مصدر مبني بالفعل افعال ګوره لان الاهتداء ځکه اهتداء بمعنى راه یافتن ما اساسا راه یافتن لار مندلو سره پیش وي مندلو سره وهو سبحانه وتعالى او دا الله پاک سبحانه وتعالى منزه عنه لنا سره منزه لا شنو نبي والرسول جل برهانه او الرسول صلی الله علیه وسلم چې هغه برهان لوی دی دلیل هادي نه هادي دی سره ذکر کړي ونسبه الاهتداء او نسبت اهتداء پېښوي بجنابه صلی الله علیه وسلم جناب مقدس دا مبارک ته پېښوي لا يخلو عن سوء ادب داخلين سنه سوء ادب څه پېښوي دې څه وسکو دا اهتداء چې دا معناګانو سره نسې کیږي نو جواب دار کو شارح په جواب ذکر کی چې اصل کې دا اهتداء ګور مصدر دی ها شری مصدر دی او مصدر کې دوه احتمال لري کله ونی فاعل لري کله ونی مفعول لازم دلته ونی مفعول لري ها ونی مفعول لمطلب دا چې بأن يهتدى به بأن يهتدى نو هو د نبی صلی الله علیه وسلم بالاهتداء زمانہ بيهتدى به چې د بس اقتدا وکړي شي تبسي تابعداري وکړي شي حقیقت دې سره لایق دی فکر دې یعنی زمونږ اهتداء په هغه مبارک پورې یعنی زمونږ لایق ده نو اجمه ته ویل ګوره چې اقتداؤنا يليق به اقتداؤنا انما يليق ابتداؤنا به عليه السلام انما يليق بنا دا اهتداء یو زمونږه په نبی صلی الله علیه وسلم دا زمونږ سره لایق ده زمونږ سره لایق ونورا باهتداء يليق ونورا او دا سره پېښوي نور دی به اقتداء او تبس اقتداء يليق سره لایق ده وعلى آله اولاد د مبارک باندې او اصحابي فاصحابه د مبارک باندې الذين ها اصحاب او آل سعيدو چې دی کم يبشوي دي په مناهج الصدق فغ مناهج لارو د صدق لارو د صدق رښتیا ویلو کې بالتصديق وتصديق سره
نو آل کې اختلاف دی آل څه او اصحاب الله هم تفسیر سره روان دي وسعيدو او دې سدي ختلي دي في معارج الحق فغپړود حق بالتحقيق په تحقيق سره څه سره تحقيق سره نو على آله سغرت ماتین چې دی ګورا هغه رسته درود نه په مبارک باندې څه ذکر کوي هغه درود ذکر کوي په آل او په اصحاب باندې آل او په اصحاب الله باندې بیا دا آل چې ګوره دی دې آل څو معناګانې دي ښه یو آل له یو اهل له دغه فرقونه دي نو آل یو دا معنا ما دغه کېده آل دا معنا دی چې من حرمت علی صدقه من حرمت چا چې پرځ صدقه حرامه دغه آل دی نافي يعني آل النسبي دي آل نسبي آل نسبي وآل حسبي آل نسبي مطلب دا چې اولاد پیش نسب کې راځي مبارک او بلنا چې من حرمت علی صدقته دې من پرځ صدقه حرامه او آل حسبي دي بلکه آل حسبي آل حسبي دغه معنا ده چې كل مؤمن تقي كل تقي نقي فهو آلي كل تقي نقي فهو آلي بے یو آل لے یو اہل لے یو آل لے اسے اہل لے نو یہ پر عقیدہ دے چې آل استعمالی کی فقط په اشرابو کی سکی په اشرابو او اهل عام دي په اشرابو کې استعمالی کی په ارزالو کې استعمالی به اعتراض ور دیږي چې ګوره فرعون خو رزل له شریف خون نه کړ اول تراوی ور آل فرعون آل فرعون نو جواب دار ګوره چې دا شرافت عام دي شرافت دنیوي او شرافت اخروی شرافت دنیوي او شرافت اخروی دغه شرافت اخروی نو ظاهر کې شرافت اخروی خو دنیوي خو وکنه مته مالداري او دغه خلکو ته قتل او بل دا چې دا آل استعماليږي په ذوی العقول کې څه کې د آل اضافت کېږي ذوی العقول ته او غیر ذوی العقول ته نه کېږي فکر دې کنه نو ګور ماته ګور پښوی لکه اهل مکه شی ویلې خو آل مکه مکرمه لکه مکه مکرمه ذوی العقول غیر ذوی العقول نه آل مدینه شی ویلې خو اهل مدینه نه اهل مدینه شی ویلې خو آل مدینه نشي ویلې دویم دا چې دا اهل استعمالي کې بغیر ذوی العقول کې او آل صرف ذوی العقول کې استعمالي وعلى آله وأصحابه أصحاب تدور جمع أصحاب جمع فيش أفعال وزن دي أصحاب جمع صحب دا ياد صحب دا ياد صاحب دا أصحاب مثلا صحب دا لك المار جمع دا لك أطهار جمع دا نا أصحاب جمع دا صحب دا فيش لك أطهار جمع دا طهر دا پېښوي او یا پېښوي اصحاب جمع ده صحیبون ده بکسر ده حیثا لکه انمار جمع ده نمیرون ده نمیرون صحیب اصحاب او صحیبون پېښوي یا اصحاب جمع ده صاحبون ده لکه اطهار جمع ده طاهرون پېښوي یا جمع سره یا جمع ده پېښوي یا جمع ده دغه ده پېښوي ده صحبون ده پېښوي یا جمع ده صحیبون ده یا جمع ده صاحب ده اصحاب جمع صاحب لك اقوال جمع ده قول ده هنا قول صحب لك اقوال جمع ده قول ده پېښوي او یا لك اشراط جمع ده شرط ده فکر دی یا جمع ده نمیر صحیب ده لك انمار جمع ده نمیر ده یا جمع ده صاحبون ده لك اطهار جمع ده طاهرون ده نو صحابي په لغت کې ویل کېږي مطلق ملګری او په اصطلاح کې په عرف کې دا صحابي پېښوي دا خاص دی پېښوي او علم دی د پاره صحابه کرامو دو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بچا باندې صحابي اطلاق نه کیږي او تعریف یې ګوره چې صحابي ګوره كل من راى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به پېښوي وآمن به
پېښوي ومات عن الإيمان ومات على الإيمان پېښوي ما ته وګوره چې چا به نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه وړی او پېښوي تابعداري کې لیدلی پېښوي او دغه د بیرته په ایمان باندې دنیا نه تللی وي دغه صحابي دی که نو ګوره من رأى چا چې لیدلی که رؤیت سره عام دی خو رؤیت حقیقتا وي او که حکما وي ځکه اعتراض وردېږي چې عبدالله بن مکتوم رضی الله عنه خو په سترګو مبارک باندې ړوند و که نه دا خو صحابي دی خو جواب دا دی چې هغه رؤیت حکما و څه و حکمان که اول مذهب ما ته وګوره د اهل سنت جماعت مذهب دا دی چې ټولې صحبت شرطه دی ټولې صحبت لکه دا لازم نه چې خامخا صحابي به هغه وي چې شپږ مشتبت به کلی یا یو کال یا دوه کاله درې کاله دا پکې ضروري نه خو چې بس یو وخت هم کلی او ملاقات یې کلی بس دغه څه صحابي دی وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا من أجل صدقه بالتصديق وسعدوا بس دي دغه پورې بس دی وبعدو ته ورسېدو پېښ شوي او نور به چې دی به انشاء الله تعالی شرح راوایو وجعل قوله وجعلنا توفيقا دغه شرح به راوایو انشاء الله